نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة البقرة پارا نمبر 2 آیت نمبر 243 رکو نمبر 32. خلاصه د رکو بس داغین لفظی ترجمه. په نکاح سره اصلاح او تحفظ د نفس او د کور دی، او په جهاد سره تحفظ د دین د اسلام د جان او مال. ترغیب د جهاد فی سبیل الله تا، دغه شان ترغیب د انفاق فی سبیل الله تا، او مزمت بیان شوه ده د هغې کسانو چې د وجې د یری د مرګ نه جهاد پریږدي. ذکر ده د دو واقعاتو او ناکارا صفتنا د بنی اسرائیلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر آیا نگوریت الى الذین هغی کسانو تا خرجو چوتلو من دیارهم دکورنو اخپلنا وهم الوف او دوی پزرگنو حذر الموت د وجی د یری د مرگنا د جهاد نه تیخت وکړه یا د طاعون بیمارینا. مرگ او د جون اختیار دا د الله سره دی. دا نه چې جهاد کې به مرگ راځي او کور کې به نه راځي. کله رب العالمین په جهاد کې حفاظت وکي او په کور کې ورته مرگ راولي. دا خلاصه کې رب العالمین سره دومره قوت او طاقت دی چې مړی را ژوندي کوي. لکه دا غي سم نمونی او مثالونه الله په قران کې بیان کړی دي، او ټول مړی دا په آخرت کې رب العالمین را ژوندي کوي. فقال لهم الله، پس اویل دوی ته الله موتو مړشي، دوی مړشو. ثم احیاهم، بیا را ژوندي کړه دوی لرا په دعا د یو پیغمبر. مفسرین نوم د هغه حزقیل علیه السلام لیک معجزه د هغه شو، او دلته دا مرګ دا په نیټه نو بلکې مرګو په تور د سزا باندې. ان الله یقینا الله لذو فضل، خامخ خاوند فضل دے علی الناس په خلق باندې، ولکن اکثر الناس لیکن ډیر د خلقنا لا یشکرون شکر نه وباسي. ترغیب دے جهاد تا. وقاتلوا اجنگے فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی. واعلموا افوہ سے ان اللہ یقینا اللہ سمیع اوریدن کے دے دہر چا اوری، علیم پوہ دے پنیتنو باندے. ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ. من ذا الذی سوک دے حق کس یقرض اللہ چی قرض ونکڑی اللہ تا قرضا حسنا قرض خیستا. مراد تی اللہ پلار کی مال لگول، غریبانانو محتاج سرا احسان کول، داغین با عوضونو بدلی نگواری. گویا داتا اللہ تورکلنو دغی عوضون اجرون با اللہ درکی. ویضاعفہو پس زیاد بکری دغ مال لرا لہو دغ ورکون کی دپارا، اضعافا کثیرا پزیاتولو دیر سرا، یو پلسا یو پوسوا، او که اخلاص نور هم زیاد وی نو بی حساب اجرون با اللہ ورکی. واللہ یقبضو اللہ تنگیر ولی امتحان وی پدی کی، ویبسطو او پراخیر ولی او دی کی هم امتحان وی، وإلیہ خاص دغتا ترجعون واپس با اگرز ولی شئی. دوی مواقع بیانی دا موسیٰ علیہ السلام دا وفات کے دون پس دغ بن اسرائیل پا گناہونو کی مبتلا شو. رب العالمین دوی تا بل پیغمبر راولے گا. مفسرین دا غنم سمویل لکی، او دغ خلقو چی کم علاقہ و دا بن اسرائیلو عمالقہ اغوی پی حملہ وکڑا، دوی تی وشڑل. دوی را پاسی دغ پیغمبر خوات راغلا، وی زمنگ دا پارا نظم پکر دے، تنظیم پکر دے کہ جہاد دا اجتماعی مسئلہ دا چی منگ او جنگی گو دا دغ خلقو سرا، زکا دغو زمنگ بچی گریفتار کردی دی، منگی دا علاقین استلیو. نو زمنگ دا پارا مشر پکار دے چی دا مشر پا سرپرستی کی منگ جہادو کو خپلا علاقہ آزاد کو. ورطے اویل کہ چرتا پتاسو بانی جہاد فرض کرشنو گورے تاسو با جہاد ونک. ویل نانا خام خواب جہاد کو، خو چکل جہاد فرض کرشو نو بیا دا دوی جہاد نمخواڑاو او بے ضرورت تپوسون شروع کرا. الم ترا آین نگوریتا الى الملئی ویڈلیتا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اذ قالو کلچ ویل دوی لنبی لهم
نبی خپلتا ابعث لنا مقرر کلا زمنگ د پارا ملکن بادشاہ امیر د لخکر نقاتل فی سبیل اللہ چی وجنگی گو پلارا دا اللہ کی قال اویل حغ پیغمبر حل عسیتم یقینا نزدیدا چی تاسوبا ان کتب علیکم القتال کچری فرض کړی پتا سبحان جنگ کول الله تقاتلو وبن جنگی گئی تاسو قالوا ویل جواب کې دوی وما لنا او سدی منګلرا سعذر دې سبحان دا الله نقاتل فی سبیل الله وبن جنگی گو پلارد الله کی وقد اخرجنا یقینا راوستل شو من دیارنا دکورن خپلنا و ابنائنا او د زامنو خپلنا کورونم راوستل شو بچیم را ل گرفتار کړي یعنی غیرت هم دی او د اسلام تقاضا هم ده چې موږ د دوی خلاف جهاد وکړو جنگ وکړو فلما پسر کلا کتب علیهم القتال چې فرض کړی شو په دوی باندې جنگیدل تولوا نو وګرځیدا د وسپوري به غختنه د جهاد کوله او چې کله فرض شو نو به بهانه شروع الا قليلا منهم مگر لګ د دوینا وسیرین لیکي چې 313 تعداد داغي او دغه تعداد په غزوه بدر کې هم والله علیم بالظالمین الله خفوه ده پداسي ظالمانو باندې وقال لهم او ویل دویتا نبیهم نبی دوی ان الله یقینا الله قد بعث لكم مقرر کړی ده استاسو د پارا طالوت ملکن بادشاہ مشر جهادم غوښتو جهاد در باندې فرض مشرم غوښتو مشرم درله مقرر قالوا ویل دوی ان یکون له الملک څنګه بشي دلرا بادشاہي مشری علینا فمن باندې ونحن احق او منغا زیات حقداریو بالملک په بادشاہي سره منه ددنا ول صفاتونه کې تزکیه بیانې او د الله په فیصله باندې اعتراض ولم یؤت سعه من المال او ندی ورکړې شوی دتا فراخي د مالدار نه دی قال ویل دغه نبی ان الله اصطفاه یقینا غره کړه دې دلرا الله علیکم پتا سو باندې زما فیصله نه ده د الله فیصله ده او کمال ورسره نشته ده نو د مال په مقابل کې چې کوم عظیم نعمت ده الله ورته غور کړي وزاده او زیات کړي ده دلرا بسطا فی العلم والجسم راخي په علم کې او جسم کې یعنی همت الله ورته همت ورکړي او دا دواړه عظیم نعمتونه دي والله یؤتی ملکه الله ورکوي بادشاہي خپل من یشاء چاله رچ اوغواړي چاته حق د اعتراض نشته دي والله واسع علیم الله فراخی راوستون کې او په هده په هر شی باندې او د الله فیصله دا په غیظ تاسو ته دلیل درو کوم نخد حقانیت دا غدر تخایب وقال اویل لهم دویتا نبیهم نبی ددوی ان آیت ملکه یقینا نخد بادشاہی دادا ایئتیکم التابوت چرا بشی تاسو تا صندوق اغا تستاسو نکفار وڑیو او ده هغوی په قبضه کیو دوی به دغه صندوق ځان سره ور او د دغه په برکت سره به دوی فتوحات حاصلول ځکه دغه کې متبرکات د هغه هارون علی السلام او موسی علیہ الصلوۃ والسلام فيه سکینه پاغي کې تسلی د زړه د امیر ربکم د طرفا د رب تاسو وبقیه مما ترک آل موسی وآل هارون او پادشوی نخی علم دا هغینا چې پریخو دیو خاندان د موسی علیه السلام او خاندان د هارون علیه السلام نو دغه صندوق تحمله الملائکه را بوڑی هغلرا ملائک ان فی ذالک یقینا فدیک لآیتا لکم خامخا نخیدی استاسو د پارا ان کنتم مؤمنین کچر تاسو ایمان راوڑن کی